دا وخت زه موجود یم د لورلۍ په مشهور علاقه کچه مغزي یونین کونسل کې د عزیزانو په باغ کې ولاړ یم. دلته له موږ سره موجوده زموږ د عزیزانو یو دروند میلمه او له هغه سره دغه درانه میلمانه نور هم ورسره دي، لکه سعدالله خان دی، لکه اشرف خان دی، دغه رنګه قیوم د عزیزۍ په حواله سره ډاکټر قیوم احمدزی چې دی هغه بطور لکه زه میزباني وسمره. دا جوګزیان دي او موږ مرزیان یو. دا مرزي د دغه جوګزیانو نن ډوډۍ کړې ده. په دغه حواله سره راسي د زموږ له میلمنو سره وغږېږو، دوی دلته څه خوند واخیستی، دوی څنګه راغل، په څه طریقه یې راغوښتي دي، څرنګه کړي دي، هغه به حال دوی درکړي. هر کال ورځي، هر کال دلته ډوډۍ خوري، د خلک هم په ډېر درانه سترګه ورته ګوري او دوی هم په ډېر په درانه تعداد په دغه باندې وراسي، د دوی سره هغه ځان شریک کړي. حکومت صاحب څه کوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دولت خانه ډېر ښایسته باغونه وو، ډېر ښایسته ځای دی. دا د اشرف خان اشرف مرزایی دا هر کال موږ دلته راغواړي، موږ ته چکرونه راکوي، ښه پکنیک ځایونه دي، پوینټونه دي په دې ځای کې. انشاءالله د دوی انشاءالله دوی باغونه دي چې ګټه هر درخت څه وګوري، هر درخت ته په لکاو روپۍ دی نه، دا خلک خواري ډېره ورسره کاږي. نو دا هغه د دوی چې کوم پلار دی هغه موږ د مصران دوست وي، نو انشاءالله هغه هم موږ کله کله غریب د لیوه راوغواړي. خو داسې دي دا باغونه پخوا زموږ هم داسې په علاقه کې باغونه ول، خو مګر باغ چې دی خواري غواړي، باغ چې دی ډېر ستړیا غواړي، هم د خاورې هم اټونه هم انبارونه، دا به وراړې له باغ بیا باغ جوړېږي. نو چې داسې محنت نه ورسره وکړي دا ګرځی کېږي. نو انشاءالله تعالی باغونه ښه ښایسته باغونه دي د دوی، چې دوی هم دغه خبر غریب کوي به چې موږ ډېر غربت ورسره تېر کړی دی، ډېر محنتونه مو وکړو، نن شکر دی الحمدلله باغ هم پر دغه حال درېدلی دی. انشاءالله که خدای کړي پر مخ مزید نور هم موږ خوارانې کاږو. نو مهرباني دولت خانه ستا ډېر شکریه، تا موږ ته ټایم راکړي. جی له ما سره یو بل میلمه هم شته چې هغه به واورو. قیوم ډاکټر قیوم د سیول هسپتال په کارډیک وارډ کې چې کوم ملازم دی کار کوي، قیوم مرزي کومه ټیکنیشن دی، هغه به اوس له موږ سره څه خبرې وکړي په دغه حواله سره، د علاقې په حواله سره څه وایي. السلام علیکم. دولت خان ستا ډیره مهرباني، ډیره دولت خان ستا ډیره مهرباني، ډیره شکریه. موږ نن راغلي یو د اشرف خان کور له کس احمدزی له د نظر لالا زوی دی. احمدزی زموږ عزیز دی، هر کال موږ دلته راځو. بل زموږ مشر وی نور محمد صاحب چې هغه اوس نسته، هغه هم د لې راتلی په موږ کې نسته، خدای دې وبخښي، خدای د هغه جان ورته ښایسته کړي. خو اوس نیک محمد صاحب د هغه ځای راپره کړی دی، هغه کمي چې موږ غږ پر وکړو، که کس احمدزی وي، که چنجن وي، که کلاسیپلا وي، راسره ځي، انکار یې نسته. بس سعدالله خان او شیردل دا نور ځوانان بیا د ځوانانو ځای راپره کړی دی. او موږ د قبایلي مشر نیک محمد صاحب ډیره شکریه ادا کوو چې دلته راغلی دی، او د اشرف خان هم ډیره شکریه ادا کوو چې هر کال وروره موږ ته دعوت راکړي، د خپل عزیزان قریبان راغواړي وروره. بس که ښه وي که ګنده وي که لږ وي که ډېر وي موږ راغواړي، موږ د ډیره شکریه ادا کوو. بس خدای دې شاد او آباد لري. سلام علیکم. بالکل له موږ سره دغه رنګه یو کوچنی ځوان هم دا نوی میلمه دی، د اوله راغلی دی، دغه به هم وغږوو چې دی څه وایي له موږ سره په دا باره کې دی موږ ته څه وایي. دا مېلمستیا څنګه خوند باغ خوند درکوي؟ نور څه تا څه کې ویل چیش دی ویل تر اوسه دا شیان لیدلي وو؟ له موږ سره یو بل میلمه دی سعدالله خان چې د نیک محمد صاحب وراره دی، د نظر محمد صاحب زوی دی. پوښتنه به یې وکړو چې د څه خوندونه واخیستو په دا باغ کې او څه ویلدل څه یې وکړل، څنګه راغلی دا، څنګه د عزیزانو سره څنګه خوند کوي نه کوي. دا به ډېره مننه دولت صاحب کور ودان ډېر ښایسته ورځ مو تېره کړله، ډېر خوندوره ورځ مو تېره کړله. دا ورځ موږ هر کله مناوو په کال کې واره. نو دلته راسو د اشرف احمدزي باغ ته، دلته سیبان هم وي، فلم هم وي، انار هم وي، انځر هم وي، نور د سبزي په حواله باندې هم ډېر ښایسته فصلونه کړي دي او له دغه ډېر محنتونه ډېر خوارانې کښلي دي. نو موږ دغه د میسج په دې په د سوشل میډیا ورکو، موږ د مارکیټ په حواله باندې هم د دوی لږ فایده وسي. زموږ دا یې چې د مارکیټ ښه اکسس وسي. په مارکیټ کې زموږ د کم د بلوچستان خاص کر د لولی چې کم یا زیتون دی یا سیب دی یا فلم دی یا نور میوه ده نه، دا ډېره په ګڼ تعداد کې ځي اروپا پنجاب ته، له پنجاب ځه مته چاینا ته و سعودي ته و ایران ته دا خواته سپلای کېږي. نو موږ له ګورمنټ او پاکستان څخه دا خواست دی چې زموږ د بلوچستان خاص کر د لولی و فصل ته لږ توجه راکړي او خاص ډیمونه جوړ کړي. زموږ د اوبو لیول چې کم دی هغه ډېر ورځ په ورځ روان دی. دلته ډیمونه نشته، چې کوم ډیمونه جوړ شوي دي هغه له کچرو ډک دي، له مټه ډک دي چې د هغه صفایانې وسي چې لازم زموږ د اوبو لیول پورته سي
او نور چې کوم غیر آبادې مځکې دي هغه هم آباد شي. نو دا یو خبره زه کوم چې کوم ډیمونه یې را جوړ کړي دي هغه یا مات شوي دي یا دغه نه دي صفایان یې نسي له مټه ډک دي. هغه لکه ابدالي هم دا خوښ دی، ابدالي د ډیم انچارج دی، دا ډیم باندې لږ نظر وکړي ملک. او بل ما دا خبره کوله چې کوم د کڅ مغزي دا ډیم دی دا غالبا په 2013 په 12-13 کې جوړ شوی دی. نو غالبا تقریبا 10-12 کاله کېږي چې شونګې دا ټیم له مټه ډک دی چې کوم د دې علاقې د کڅ مغزي چې کوم د ملک ظریف خان کا زوی دی او ملک عبدالعلي نموږي د دې ډیم انچارج هم دی، د دې علاقې مصر سربراه هم دی، یو ښه غړی هم دی. نو لغز دا خواست چې د بالا کام ته وافل وکړي چې د دې ډیم صفایي وسی او د دې علاقې اوبه لږ لیول نور هم راپورته شي. دا خبره بالکل صحیح ده چې دی وایي د ډیمو کارونه دي اوس ډیمونه چې دي مختلف ډیمونه دي په لورلای کې ډېر ډیمونه دي لکه کچا مغزي ډیم، لکه اوریاګي ډیم چې په لغۍ کې جوړ دی، لکه دغه رنګه د شیرجان کډي ډیم، خلک د شیرجان کډي ډیم، د پټانکوټ ډیم، د لوړلي ډیم، مختلف ډیمونه دي. دا ګر ډیمو ته چې موږ دا ایله لرو چې دا ډیمونه دي یا صفایي وکړي او کوم چې د ناکاره دي کوم صفات دي مات شوي دي هغه دي جوړ شي. په دا نور برخه کې راسي د نن کوربه سره لږ مخامخ سو. کوربه څه وایي؟ اشرف خان له موږ سره څه وایي؟ السلام علیکم سر، روسته ډیر شکریہ د ګردو میلمنو د نیکو احمد صاحب خو ډیر شکریہ د سادلا صاحب شکریہ استي مشترک ټیم راکاستي یو څه د زموږ پر دغه وګرځي پر باغو باندې د لا ډیم خو موږ دغه درته وایي صفا چې زموږ ډیم ډیر ډک دی د ګردې علاقې پیدا ده له دا ځای ته نیګانګ او بیا تر پټانکوټ تر شاره پورې زموږ ډیم بالکل دونه ډک دی چې دا ټیم پر خوله سره برابر دی. اوبه یو غړپ نه کېدري پروش کالم ډېر اوبه راله بارانونه راله دا ډیم بالکل صفا دی، بالکل یو شی نه کېدرږي اوبه ګردي خالص. موږ لا دغه دا خواست کو بالا کام چې دا زموږ دا ډیم را صفا کړي نو د دا ګردې علاقې به پیدا سي. زموږ اوبه ډېرې ښکته روان دي، ډېر ستړي دي خلک. دا ټیم بالکل ذمہدار دلته یو ځای خرچه ده بل ځای دغه نسته اوبه نسته او لالي موږ دا ورته ویسته وروره بالا کام ته لږ دغه وکړه چې ورور دا را صفا کړي لږ د همت وکړي. دا خدای کولی شي د ده په وس دی چې دی لږ هغو ته دغه ورکړي دا ډیم را صفا کړي. په د ګردو شکریه ادا کوو د ګردو میلمنو. جی مې بندو جی دا ټیم چې کوم د ډیم فائدې دي د ډیم چې کوم افادیت دي د کوم علاقې ته ګټه ده هغه ته دا د باغ په شکل کې کتل احساس دا کوم علاقه چې ډیم لري کوم علاقه چې د خلک لري دغه باغونه آباد وي دغه فصلونه دغه سبزیانې دغه فروټس هر رنګ قسم فروټ دلته موږ ویل دي انار سیب پلمبر الوچې او دغه چې دی باغونه سیبان چې دی دا ګرد دلته موجود ولي دلته خوارکش شته خو سہولیات نسته دلته خوارکش شته چې باغونه وساتي علاقې وساتي خو لیکن سہولیات نو د نو برابر دي نه روډ لري چې فارم ټو مارکیټ ل فارم ټو مارکیټ نه داسې د اوبو یو زرم لري سرکار دوی ته یو فیسلیټیز ورکي و دوی ته د شمسي سیستم ورکي دوی بقاعده چې تر دغه نور مهنت وکي پنجاب آباد وي د ملک بهار چې کوم فصلونه زیاده کم چې ګرمي علاقې دي لکه چاینا او لکه سعودي عرب ممالک ته چې زموږ کم فصلونه زیاده زموږ فروټ سي دغه په آباد چې د علاقې به زموږ به نورم دغه وسی پرمختګ وسی له خلکو ملکو سره تعلقات جوړ شي دغه د فروټ او د شانو باندې پیژندل لرکږي کوم انار زی لکه کندهاري انار اوس کندهار په د کندهاري انار باندې مشهور دي دغه رنګ کزموش سیبان زموږ جردالو زموږ شفتالو زموږ الوچې او زموږ چرۍ او دغه رنګ زموږ انځر چې نور ملکو ته لاړ شي نو بسونه خوند کې الته زموږ علاقه په ما یادېږي لکه زموږ زیتون چې لاړو په ګرد دنیا کې موږ دونه مشهور کو چې لورلای خل دونه مهنت دي چې لږ خواري ورسره وکړي لږ سہولیات ورکې دوی دنیا در پته کوي لکه موږ په زیتون کې پته کله دغه رنګ د سیبانو په حواله سره دغه رنګ موږ د الوچو د نور د سبزی په حواله سره موږ دا داوا کولای شو چې موږ په خلکو کې دا همت او مهنت ستا چې هغه کولای شي ثابت کولای شي لکه د زیتون په شکل کې په 1200 زیات د مختلف ممالکو کې دا اول نمبر راوړي نو دغه رنګ په سیب کې راوړای شي په الوچو کې راوړای شي په هر سبزی په هر فروټ کې راوړای شي په هر میوه کې راوړای شي خو لیکن دغه یو اله لرو له سرکار زخه له بادار زخه له نور زخه چې ولورلای تاغه سہولتونه ورکړي چې کم ډیمونه ماتي یا کم شان ماتي هغه د بخپله جوړ شي دغه د کارونه دی وسی ډیره مننه